یعنی دغه پتور نه وي خطرې دغه روایت نه معلومیږي چې سپین زر او سره زر استعمال صحیح نه دی حافظ ابن حجر وایي او ما تاسو ته ویل چې ټیک د قلیل من الفضه په دې بابونو کې ثابت شو چې دا راغلي باب ما جاء فی الدرع د درع استعمال چې سړی درع استعمالي نو دې ته څوک ویلې نشي ته ډېرې ریږي د مرګ نه ریږي اجل خو په نیټه دی نو دا د توره مه استعمالوه ډال مه استعمالوه دا د بچاو سامان مه استعمالوه ګنې دا ته تقدیر نه مني وایي نه داسې نه ده بلکې د دې استعمال جایز دی واتخذوا حذرهم کې دی خپل بچاو بنیسي دا تا باندې ضروري دی وبه حدثنا عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن زبير عن الزبير بن عوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد دو درعان معنا دو صغري چولي یو لاندې بل په پاسا دې ته وی مبالغه ځکه الله تعالی ویلي خذوا حذركم بچاو خپل ونیسي الله ویلي واعد لهم ما استطعتم من قوه نو څومره چې تخپل ځان ډیر محفوظ کی نو دا اولاده وی پناه ځای صخر نبی علیہ السلام پاسې د الى صخر یو غټ چې د کافر پام وکي هغه ته خطه فلم دوه دوری وی په نو فلم یستطيع بس غری وی وسه ونشه چې غټه ته خطلې وی فاقعد طلحه تحته نو طلحه د لاندې د ځان نکینو پاغي باندې نبی علیہ السلام داغه په ولو وخته او صخره ته پامه وکړه کافرو چې څه حال دی او دغه خطل نروستا نبی علیہ السلام داسې ویلا اوجب طلحه معنا الجنه واجب ک طلحه ځان د پاره جنت باب ما جاء فی المغفر د مغفر استعمالم په جنگ کې دا مسنونه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى راسه المغفر څه ته ویل کیږي چې په سر باندې سړی غدي هغه د سر د بچاو د پاره نو وبه قال ابو اسحاق حديث حسن باب ما جاء في فضل الخيل فضيلت اسنو حدثنا حناد قال حدثنا عبصر بن القاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال